زیات مینه او سلامونه دې قبول کړي. هجران ستاسو په خدمت کې حاضر دی. تاسې خپرونه یعنې پروګرام راسره اورئ دارالدرمل د سون اف ام 96 سټوډیو څخه براه راست په ژوندۍ بڼه باندې به د هیله باندې چې د باران په دې ښایسته موسم کې به ډېر خوشحاله یاست. دعا به کوو چې آباد اوسئ او دغه کال دې هم آباد اوسي، تاسې دې هم آباد اوسي او اوسئ او ورسره هم زړونه دې هم زموږ ستاسې د آباد اوسي. هغه زړونه به چې باندې آبادېږي، زړونه په دې باندې آبادېږي چې موږ د یو بل دپاره مینه، د یو بل دپاره محبت کښېږدو. که چیرې موږ زړونه په زړونو کې نفرتونه ایښي وي، په زړونو کې مې داسې ګیلې د مودو ګیلې ایښي وي، د وختو ګیلې موږ ایښي وي، په زړه کې مې ځای ورکړی وي، نو دا زړونه آباد نه وي، دا زړونه برباد وي. بهرحال موږ به زړونه آبادوو، کوشش به دا وي چې موږ به خپل زړونه همیشه آباد وساتو، همیشه به آباد د ساتلو کوشش به کوو. د یو بل لپاره کوچنۍ خبرې د نفرت سبب ګرځي، دغه د نفرت د سبب ګرځېدو هغه ټولې خبرې باید چې موږ له منځه څخه لرې کړو. ښه زړونه به آبادېږي څنګه؟ ښه آبادېږي د خوشحالۍ په وجه باندې چې د یو بل سره مینه محبت او په زړونو کې کښېږدو، نو مینه محبت باندې په چش راځي، نفرتونه په چش ورکېدی سي. ښه خبره داسې ده چې تاسو به دا یو ډېر مشهور مثال لازم اورېدلی وي. د بجلي تارونه تر کومه وخته پورې چې په خپل خول کې دا پلاستیک یا ربړ هر څه چې د بجلي تارونه چې په خپل پوښ کې تر هغه وخته پورې دی بیا د تاوان سبب نه ګرځي، تر څو چې دی په خپل پوښ کې د بجلي تارونه که چیرې د بجلي تارونه د پوښ څخه تاسې وباسئ، نو بیا انسان ته هم تاوان کوي، که موږ لاس وروړو موږ ته به هم تاوان کوي، او بیا په خپلو کې که چیرې سره وجنګېږي دا به هم یو دماکه وکړي او تاوان پېښوي. او که چیرې د انسان لاس ورسره ولګېږي د بجلي دغه تارون سره چې د پوښ څخه بهر راوځي، نو انسان ته به هم تاوان ورسوي. تاوان خو پرېږده، ډېر ژور تاوان به ورسوي چې د هغه په وجه باندې د انسان ژوند هم لاړ شي. ښه نو داسې هم انسانان که چیرې غصه نه کړي کنټرول، د خپل خشم نه کړي کابو، نو بیا داسې دی لکه د بجلي د تار څخه چې پوښ تاسې واړوئ، د بجلي تارونو څخه چې لکه پوښ چې تاسې واړوئ، چې بیا پوښ واړول شي، نو تاسې یقین وکړئ چې هغه څه پېښېږي چې د څه مو ګمان نه وي، نو هغه څه پېښېږي چې د څه مو یقین نه وي. د بجلي د تارونو دغه مثال به په خپل ځان برابروو چې هېڅکله به هم د خپله پوښ څخه نه وځو. یعنې پوښ مې چش دی، پوښ مې برداشت دی، پوښ مې چش دی، پوښ مې د مینې محبت دغه څهره چې مې جوړه کړې وي، په اخلاق باندې چې د یو چا سره موږ روغبړ کوو، په اخلاق باندې چې موږ د یو چا سره ناسته کوو، د یو چا سره د یو چا پوښتنې ته ورځو، په مینه محبت باندې د یو چا په غم کې موږ شریک کېږو، د هغه په غم باندې موږ غمجن کېږو، د یو چا په خوشحالۍ باندې موږ خوشحاله کېږو. دا ټول لکه د بجلي د تار پوښ چې دا ټول زموږ هم پوښونه دي. که چیرې مینه محبت د مینې محبت پوښ موږ د ځان څخه وباسو، بیا موږ په مثال هم هغسې جوړېږو لکه د بجلي پوښ، د بجلي د تار هغه پوښ چې د بجلي تار د پوښ څخه وځي، تاوان پېښوي، تاوان به انسان ته هم پېښوي، تاوان په خپلو ځانو کې په خپلو کې که چیرې سره وجنګېږي، نو دا به هم په خپلو کې هم تاوان سره پېښ کړي، بجلي به خرابه سي، ساکټس به وسوځل سي، دغه ټول لاین به خراب سي، سره وسوځل سي، یا اور واخلي څوک، یا داسې هم د کرنټ په وجه باندې نور سخت تاوانونه پېښېدی سي. نو هېڅکله به هم خپل دغه پوښونه به د خپل ځان څخه نه اړوو، د خپله پوښ څخه به هېڅکله نه وځو. دا پوښ زموږ ستاسې پرده ده، دا پوښ زموږ او ستاسې عزت او احترام په دې کې پټ دی. که چیرې موږ پوښ د ځانه څخه واړوو، نه به زموږ عزت او احترام پاتې سي، نه به زموږ پرده پاتې سي. دغه پوښونه به د انسان په خپل وجود باندې، په خپل زړه کې، په خپل کردار کې به دی همیشه په ځان باندې راپېچلی وي. نو انسان کامیابه وي، انسان به خوشحاله هم وي، انسان به د ژوند په ډېرو لارو باندې بریالی اوسي. د انسان د بریالیتوب بس دا غټ دلیل دی چې دی به په خپل پوښ کې واوسېږي، په خپل حد کې واوسېږي، په خپل مدار کې واوسېږي. که چیرې دی د مداره څخه واوړي، د هغه مثال دی ګوره د خوشحالیو چې یو څوک داسې چې یو شربت خوري، شربت د یو پښتورګو د درد لپاره وي، یا د معدې د درد لپاره وي، یا خو د سر د درد لپاره یو څه وي، دوا وي، صحیح سو. نو دغه دوا که چیرې موږ په لیمیټ کې وخورو، په حد کې وخورو، څه چې موږ ته ډاکټر راښولی وي، د ډاکټر مشورې مطابق موږ که چیرې وخورو، نو زموږ دغه ناجوړي به ورسره ښه کېږي. که چیرې موږ دغه دوا بې لیمیټه وخورو،
د حد څخه تیر سو موږ یې زیاته وخورو تر خپلې اندازې زیاتې وخورو نو د فایدې پر ځای باندې به د نقصان ثواب وګرځېږي نو د خپل پوښه څخه به نه وځو د خپل حد څخه به نه وځو بیا به زموږ زړونه آبادېږي زموږ زړونه به بربادېږي نه موږ به زړونه آباد څنګه کړو په دا نن سبا وختونو کې یاره چې یو بل دپاره مې دومره نفرت ایښی وي د یو بل دپاره موږ دومره داسې نفرتونه او بغض مې په زړونو کې ایښی وي د یو بل په غمونو باندې خوشحاله وي چې وروره یو غم ورته ورسېږي یو پریشاني ورته ورسېږي یا یو ټینشن ورته ورسېږي نو بیا موږ خوشحاله اوسېدلی سو موږ خوشحاله یو بیا زموږ زړه به تسلي کېږي داسې هېڅکله زړونه نه آبادېږي زړونه برباد دي تر څو موږ د یو چا ښه نه یې غوښتي آبادېږي هغه وخت چې موږ د یو چا په ښه باندې خوشحاله سو موږ د یو چا په کامیابۍ خوشحاله سو موږ د یو چا په خندا کې وخاندو یار د یو چا سره که څوک په ژړا وي تسلي ورکړو ورسره وژاړو نه عشان ډېر داسې خلک دي په خپلوانو کې هم چې څوک ژاړي نو دی هم ورسره ژاړي هغه ژړا نور ورسره زیاته کړي دا خپل نه دی ځان ښکاره کوي چې زه خو نو دومره ستا سره غمجن یم لیکن دا خپل نه وي چې څوک ژاړي تسلي د ژړا څخه څوک باید چې راوګرځي د غمونو څخه څوک باید چې راوګرځي دا هېڅکله دوستي یا خپلولي نه ده چې څوک ژاړي نو موږ هم ورسره بس په ژړا باندې سترګې سرې کړو نو ګریوانونه هم سره وڅیرو هېڅکله هم دا دوستي نه ده بهرحال د خپل پوښه څخه به نه وځو د مینې محبت دغه حدود به خلاصوو نه یار ژوند به په دا ښایسته کېږي چې همیشه د بجلي تارو په شان باندې په خپل پوسټ کې که چیرې موږ اوسېږو نو موږ به ژوند ډېر په خوشحالۍ باندې ډېر په ارامتیا سره ډېر په مینه محبت باندې به تېروو نو د ژوند دغه حصول کامیابه حصول دی زموږ او ستاسې د ژوند سره تړلی دغه حصول د کامیابۍ به خواته موږ زموږ نظر را اړوي کامیابه کوي مو او هغه لار راښیي چې هغه لارې کې زموږ خیر وي خوشحالي وي مینه وي الفت وي بهرحال د ټولو دوستانو زیاته مننه چې د دې وخته پورې د فیسبوک لارې دا ویډیو در څخه راځیر سوه